د مسلم سټوډنټس لیگ تحصیل رستم لخوا د تحصیل رستم غریزه سیمه ګړو کې 120 غریبو ماشومانانو ته د یخنۍ نه د بچ کېدو لپاره ګرم کوټونه، بلوزونه او بنینونه ورکړل شول. د مسلم سټوډنټس لیگ غړو وویل چې هر کال موږ د غریب ولس لپاره دا وینټر ګفت تقسیمو، ځکه چې یخ موسم کې د بیوسه ماشومانو هم یخني کیږي چې دوی هم د یخنۍ نه بچ شي. د مسلم سټوډنټس لیگ د نوجوانانو په تعاون باندې دلته موږ راغلي یو د ګړو کلي ته، چونکې دلته کې نن موږ 120 ماشومانانو ته وینټر ګفټس هغه موږ ورکړه، ځکه یخني چې دا نو دا د ټولو کېږي، یخني د هر چا کېږي، نو چونکې د بېوسۍ او د لاچارۍ د وجې نه زموږ ډېر ماشومان، زموږ ډېر بچي داسې دي چې هغه د یخنۍ نه ځان نشي بچ کولی. نو په هغه سلسله کې الحمدلله نن په دې کلي کې موږ د یو پروګرام تابع کړی وه، او انشاءالله زموږ عزم دا دی، زموږ اراده دا ده چې دا خپل پروګرام به انشاءالله موږ مخ په وړاندې بوځو په تحصیل رستم کې نه بلکې په پوره پاکستان کې چې څومره داسې علاقې دي، څومره داسې کلي دي چې هغه د غربت او د بېوسۍ سره مخ دي، نو انشاءالله مزید به موږ هلته کې ځو او د هغه خلکو خدمت او د هغوی سره تعاون دا به د هغوی په دهلیز باندې کوو. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دا شان کارونه دا د خپل طرف نه ممکن نه دي، دا خپل طرف نه کېږي، چونکې دا زموږ د هغه وروڼو په تعاون باندې کېږي چې کوم په ملک کې دننه دي او یا د وطن نه بهر دي، نو دا د هغوی په تعاون باندې ممکن ده. نو انشاءالله موږ هغه خپلو شتمنو وروڼو ته چې الله تعالی هغوی له طاقت ورکړی دی، استطاعت یې ورکړی دی، هغوی ته هم دا اپیل کوو، دا درخواست کوو چې راځئ او په دې کار کې زموږ سره ودرېږئ او دا کار زموږ د ټولو شریک کار دی چې په دې کار کې موږ د یو بل ملګرتیا وکړو. محمد خالد اسیم وویل چې د وس خاوندانو په مرسته موږ دا مهم چلو، که څوک هم دې کار خیر کې زموږ سره مرسته کول غواړئ نو په سکرین ورکړل شوي نمبر رابطه وکړئ. د کیمرا ټیم سره عمر خاکسار، رستم نیوز، مردان.